یو کس وایي چې زه په یونیورسټۍ کې سبق کوم، یو استاد دا خبر وکړه چې انبیاء علیه السلام او صحابه کرام او اولیاء په وسیلې سره دعا نه دي غوښتل پکار. نو وسیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې شته، توسل بالاعمال شته، توسل بالذوات شته، توسل بالموتى باره کې اختلاف دی. وسیله د اعمال شته د بخاری شریف کې حدیث ته د دریو کسانو چې په غار کې راګیر شول او بیا د اعمالو په وسیلې سره دعا غوښته د الله پاک، دا د اعمالو په وسیلې سره دعا غوښته، یا الله ما دا نیک کار کړی دی، که دا مې ستا د رضا دپاره کړی نو موږ نه دا مصیبت لرې کړي، نو دا وسیله وه. توسل بالذوات هم شته، بخاری شریف کې حدیث دی، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافتو باران بند شوی او قحطو روړه وه، نو حضرت عمر صاحب اعلان وکړ وځئ چې زارۍ ته وځو، استسقا باران غواړو. د پیغمبر علیه السلام ترم په هغه ډله کې او حضرت عباس صاحب، نو وی چې یا الله مخکې به مونږ تا نه د پیغمبر په وسیلې سره سوال کولو، اوس د پیغمبر د تره په واسطې وسیلې سره مونږ تا نه سوال کو، په مونږ باران راوورو. نو دا توسل دی، بخاری شریف کې حدیث دی، دا شته. دریم د مړي په توسل سره سوال کولی، نیک اولیای نیک ولی وي، په دې کې اختلاف دی. د عرب علما بعضې خلک وایي چې دا نه ده جایز، او زمونږ علما وایي چې دا جایز ده، او حقیقت کې دا د الله جل جلاله د هغې نیکانو بندګانو سره د محبت په واسطې سره سوال کولی، د محبت په واسطې سره، او محبت د سړي خپل عمل دی. نو توسل بالاعمال خو قرآن پاک کې هم ثابت دی او حدیثونه هم ثابت دی، نو دا محبت د اولیاء سره دا د انسان خپل عمل شو، دا ثابت شو. لیکن دا کول چې د صاحب قبر نه قبر ته لاړ شي هغه نه وغواړي چې ته مونږ باندې باران راوورو، نو دا کفر او شرک دی. او تا هغه صاحب قبر ته وایي چې ته مونږ دپاره باران وغواړه، نو دا کفر خو نه دی، لیکن طریقه خطا ده، ځکه چې هغه غریب خو اوس ضرورت نشته هغه ته د باران. یو کس وایي چې زما والد صاحب اوس ژوندی نه دی، وفات شوی دی، او په جایداد کې خپلو خویندو ته حصه نه ورکړي. ما روڼ ته ووایي چې تریندو ته حصه ورکړي، لیکن په جواب کې هغه وایي چې ماما مونږ ته نه راکړي، ځکه چې یو ترور زمونږ د ماما په نکاح کې ده، ځکه مونږ ترور ته حصه نه ورکوو، چې دا معامله برابر شي. داسې ټیک ته او که نه، نه ده ټیک. د هر چا په خپل میراث کې حق دی. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي چې په میراث کې د زنانو هم حق دی، د نارینه هم حق دی. دا یو عام ګناه ده چې په دې وطن باندې کېږي او تر اوسه پورې کېږي چې زنانو ته په میراث کې حصه نه ورکولی کېږي. تا سره کروڑه شرکت نه کوي په دې خبره کې، د سره یو رای نه ساتي، نو ته په خپله برخه کې د هغې حصه وباسه. تا ستا لاسته چې کومه برخه راغلې ده په هغې کې وباسه، خپله غاړه خلاصه. یو کس وایي چې بعضې خلک د مونځ نه مخکې یا وروستو په سجده کې پروت وي، ډېر وخته پورې په سجده کې پراته وي، دا عمل ټیک دی او که نه؟ سجده ثابته ده ځان ته، سجده شکر هم ثابته ده، د غم په وخت کې هم سجده ثابته ده. عبدالله ابن عباس صاحب چې کله یوم المؤمنین وفات شو، نو هغه په سجده پرېوتو. چا ورته ووایي چې دا ولې صاحب، دا خو د سجدې وخت نو، وایي د دې نه به نور لوی غم سي او نښه به د الله پاک سي چې زمونږ د مسلمانانو مور بیبي وفات شوي ده. نو دې نه معلومه شو چې سجده کې پرېوتل جایز دي، یا سجده شکر او یا د یو مصیبت او د غم په وخت کې. خو فرض مونځ پسې متصل بیا دې پسې پرېوتل نه دي پکار، ځکه چې دا اشتباه کېږي چې آیا دا سجده د مونځ حصه ده او که ځان. یو کس وایي چې بعضې خلک وایي چې په 10 حصو کې 9 حصې رزق الله تعالی په تجارت یعنی کاروبار کې ایښی دی او یو حصه په نور ملازمت کې ایښی دی. دا خبره تر څو پورې درسته؟ ما چېرته نه ده اورېدلې ده، دا خبره مې نه ده اورېدلې، نه په یو حدیث کې مې نه ده اورېدلې.